السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. بټخیل کې وم، یو ورور په دې لاره باندې تېرېدو رابطه یې راسره وکړله او ډېره د غم سټوري ده. یو ماشوم دی، جنید نامه یې ده او د مرګ ژوند سره غریب په جګړه دی. دا ورور پته لري چې څه ټایم نه وتی دی د دیر نه او تلي و د مردانه پورې او دې خوا که تاسو دا پیسې نه دا د مردان نه والا تر د بټخیله پورې زه په زه ورتېدلي دي. خلکو ته یې سوال کړی دی ماشوم د زندګۍ دپاره. داود بھائی لږ رامخه مخ شه. ډېره مننه ده د کومداره توګه د ورور سره د رشته سره د جنید سره الله دې ستاسو قدر وکړي. د ټولو نه مخکې خو وروره زه ستاسو شکریه ادا کوم چې زموږ په یو کال باندې تاسو موږ ته راووته یو زموږ دا میسج تاسو وړاندې کړې خلکو ته. وروره دغه سره زموږ د مسلمانۍ یو رشته ده، د کلمې یو رشته ده ورسره زما چې دا د دریو خویندو یو ورور دی جنید ماشوم، د عیسی خان لالا زوی دی، د دې ملګری د چینار تنګي اوسېدونکی دی. د دې بچي دواړه ګردې ناکاره شوي دي 6 میاشتې مخکې او پلار ته یې دا وینا شوې ده چې د ده په دې علاج باندې به 20 لک روپۍ خرچه راځي. د هغه راغی خپل ژړا فریاد یې وکړه لکه نن چې موږ تاسو ته څنګه ویل چې طاهر صاحب موږ خو په خپله فلاحي کارکنان یو منډه وکړو، زموږ دا اواز تاسو اوچت کړئ په دې جوړ باندې چې د یو مسلمان څه پیدا وشي او د هغه ته څه ریلیف میلاو شي. دغسې ورسره زه ملګری شوی یم نو د دې خلکو نه د چنده او دا څه ټایم نه راوتی و؟ کوم ځای کې ته تللی وې؟ دا موږ تقریبا 3 ورځې مخکې زه د دې بچي دپاره راوتی یم. 3 ورځې زما وشوې. 3 ورځې؟ زه 3 ورځې ما د مردان نه شروع کړل ده، د تخپې پورې راغلی یم، زه کاټلنګ دغه طرفونو ته تللی یم، چارسدې ته تللی یم. زه پکې ایون چې د پېښور د چرګانو چوک او د صدر د زنانو د مارکېټ ته زه ورنوتی یم. دغه پولیس والاو نه دغه څوکیدارانو نه مې اجازت واخیست. د زنانو په منځ کې دا ماشوم بچی وګرځو سوچ مې دا که داسې یو خداتر څه انسان پکې راشي او د دې ماشوم بچي دا بوج د دې خپل پلار د ولو نه کوز کړي ځکه چې هغه د کرایي په کور کې ناست دی، د فقیرۍ په کور کې د کرایي هغه هم نه دی، لکه د کرایي وس نه کېږي. د کرایي هغه ډېر ښه چې یو سړی روپۍ ورکړي جو داسې به وویو چې دا د هغه شو وس به یې کېږي بیا، خو د هغه د کرایي هغه وس نه کېږي. هلک کې زموږ په دې ملګری چې په 8,000 روپۍ ښه کور میلاوېږي، هغه د هغې په قابو کې نه ده، هغه د هغې سکت او طاقت نه لري، نو هغه د فقیرۍ په یو کور کې ناست دی. د دې بچي لنډ اوږده څه کوي طاهر بھائی چې د دې بچي چې موږ ترې اوږه ویستون دا بچی به مرګ ته رسي او دا بچی زموږ نه ضایع کېږي. نو د هغه پلار د خاطره د هغه ژړا ما دغه اواز دی د دغه خلکو نه مې د دې لوډ سپیکر تاسو لیدی شئ په دې ګاډي چې زما 3مه ورځ ده چې ما خپل بچي د احسان دپاره نه دي چې زه په دې بچي احسان وکړم، دنه به زه څه وغواړم څه به ترې والم، د الله د رضا دپاره خالص. دغسې اوس تاسو ته هم زما دا درخواست دی چې د دې جنید بچي دا ژوند بچ کړي. د یوې بېوسه مور فریاد دی چې ما وګرځو کوڅه په کوڅه باندې په دې پوره ملکن ډویژن کې د پېښوره پورې لاړم. داسې یو ستاسو ته در وړاندې کوم چې د الله د رضا لپاره ډېر خلک ډېر څه وایي طاهر بھائی دا زه تاسو ته فیس ټو فیس لګیا یم، خلک رنګارنګ ستاسو د وړاندې نه ویم، حرام که ستاسو د مخې ویم چې طاهر لالا نن لاړه، طاهر لالا نن داسې هغسې وشو دا دي هغه دي. نن زه تاسو ته فیس ټو فیس تاسو ته مخامخ ویم چې دا جنید بچی ماشوم دی، بیمار دی، دا زما د دې اوږو نه د الله د رضا لپاره کوز کوي. زه کارکون یم فلاحي خو زما دومره طاقت نشته دی، دومره وس زما نشته دی. ما خلک د هغې وجه غټه دا ده چې زما جان پهچان نه دی جوړ. تاسو له دې الله نور هم عزت درکړي، الله دې نور هم تاسو له توفیق او استقامت درکړي چې د خلکو خدمت وکړي. د دې بچي لپاره چې دا روپۍ کمې راټولې شوي دا د 3 ورځو دي د دې بچي لپاره. نو تاسو ته هم داسې وایم دا داود بھائی 3 ورځو نه راوتی دا 10 روپۍ صرف جنید ماشوم چې نه داود بھائی ووایي چې دا د 3 خویندو یو ورور دی او دا تا ته سلام پیش کوم په دې مصروفه وخت کې چې ته د ماشوم سره دونه مرسته کوي. تاسو ما ته ووایئ موږ د خپلو پښتنو ته موږ به د خپل الله نه غواړو، انسان هېڅ نشي کولی، نه زه څه کولی شم، نه داود بھائی څه کولی شي، نه تاسو څه کولی شئ. موږ خپل همت کولی شو چې په اوس کې چې څه وي نو هغه موږ کولی شو. د ورور 3 ورځې د کور ایستې دي خپل ماشوم دپاره چې دوی ته صرف ګردې بدل شي. دلته د ګورنمنټ هم دا یو مطالبه ده چې د ګردو بیماران دونه راځي، اخر دا وجه څه ده؟ فری علاج نشته دی. که چېرته دو لاړ شي یو هسپتال هلته کې په سوات کې جوړ دی، هلته کې مخکې به څیزونه فری میلاوېده، اوس هغه هم بهر میلاوېږي ویره هغه په خپلو پیسو باندې اخلي. ګردې چې کوم دی چېرته هم فیل شي. ما چېرته هم ویډیو کړی د بخښنې سره دا ماشوم هم ناست دی دلته، خو په 100% کې پرسنټ ژوندي پاتې شوي، 99% د دې دنیا نه تلي. نو هغو ته هم پکار ده چې یاره د دې څیز لږ خیال وساتي ګورنمنټ. د دې ورور هم شکریه ادا کوم. بل دا ماشوم تاسو یې نه دا جنید
دغه فریاد دی چې الله دې ورته زندګي ورکړي په دې ویډیو باندې ما 2 نمبر ورکړی دی رور دی ورسره منډه تړله وایي دا پیسې تاسو وینئ 10 روپۍ راغونډې کړي دي چې په ځي باندې ګرځېدلي دي او دغه ماشوم دی جنید څه وی ګوله د خپل ژوند باره کې زندګۍ باره کې څه وی خانه جنید بچیا ورته ووایه طاهر لالا ته سلام پیش کا د خلکو ته ووایه اپیل وکړه چا نه څه غوښتنه کوي ووایه بچیا السلام علیکم زه د کم عوامو ته دا میسج ورکوم چې څوک زموږ سره امداد کولی شو نو ولیکي او وزیر اعظم وزیر اعلی ته په سرکاري طور باندې زموږ د علاج وشو دا به ډېر دی منه ګوره دا ماشومان دې چاندو ته مه پرېږدئ دا 10 روپۍ 100 روپۍ دا په کور ته ګرځېدلې دا یې لوډ سپیکر پاسه لګولی دی او دا چاندې ورته راغونډې کړي دا د ګورنمنټ کار دی چېرې د ماشومانو ته دغه شان د دنیا ماشومان د دې دنیا نه لاړه د دنیا ماشومان لاړه ګردې فیل شي او د هغې څوک د سره تپوس کوي نه نو تاسو هم درخواست نمبر مونږ ورکړی په دغې باندې تاسو رابطه کولی شئ الله دې جنید له زندګي ورکړي داود بھائی ستا هم د زړه نه شکریه ادا کوم چې د ماشوم سره راغلی او د خپل اولاد داسې اولاد یې زه تاسو همیشه وایم د مستحق کس سره مرسته کوئ دا هغه مستحق ماشوم دی مستحق چې ګردې ختم دي صرف ګردې غواړي همیشه نمبر مې په سکرین باندې ورکړی دی 2 نمبر دی رابطه ورسره وکړئ چې څومره نه کېږي هغه د هغو سره وکړئ او زموږ د زړه نه دا دعا ده چې الله تعالی دې د ماشوم له زندګي ورکړي داود بھائی آخر کې څه پیغام لري بس طاهر بھائی زه یو ځل بیا تاسو ته ډېر مشکور یم ستاسو د الله پاک قدر وکړي چې موږ هم په دې قیمتي وخت کې یو ټیم راکالن کې خلک ډېرې خبرې ډېرې مشورې کوي طاهر لالا سره ټیم نشته طاهر لالا زه دغه شکریه زما سره ټیم شته خو ما سره د مستحق خلکو ټیم شته کم خلک چې ډرامې فلمونه کوي ما سره د هغې دپاره ټیمونه جزاک الله نو دغه خبره مې کوله غیرتمندو زمونږ نور میسج نشته زمونږ طاهر لالا رور دی چې د دا میسج درک سیم چې وویل حقیقت یې وویل بچی ستاسو د وړاندې دی خو نور ما داسې طاقت نشته دی چنده به زه کوم خو تر څو به کوم او دا بچی به رانه مړ شي غرض مې